من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم. يبدو آيات مباركة ترجمة أو خلاصة دادا سادة الفاظوشي وكتروشي وكذلك يجتبيك ربك او دیرنگ با آیت ما بچا تاخ بل رب منتخب کی منتخب بدکی خوش بدکی چناو بدکی خپل جان لپاره وكذلك يجتبيك ربك او دیرنگ با آیت ما بچا تاول رب تاخ بل جان پر منتخب کی یعنی خپل جان پر بد خوش کی چناو بدکی ويعلمك من تأويل الأحاديث او تعتب الله كريم لخوبو مانو علم تزدکی چه خوبو مانو کم علمی یا کسی خوبو بینی او چاہتا بیان کی چه خوب چه مانا دا او تی مانا ورشا آئید ما بشا ويعلمك من تأويل الأحاديث او تعتب الله کریم دی خوبو تاویل یعنی مانو علم کرو زدکی ویتم نعمته علیک او دی اید ما بچا تتابع اللہ کریم خپل نعمتنا مکمل کی یعنی بے انتہا نعمتنا بترباندیو کی احسانات بترباندیو کی علیکا تتابع وعلى آل يعقوب او دی یعقوب علیہ السلام کو والو باندې الله پاک خپل نعمتونه خپل احسان مکمل کی مکمل طور باندې الله کریم پتا باندې نعمتونه کی دنیا او آخرت ہر نعمت ہر گٹا ہر احسان اللہ کریم کا ملاو کی وعلى آل يعقوب او دی یعقوب علیہ السلام کو والو باندې الله پاک نعمتونه وکړي كما اتمها على ابويك من قبل ابراهيم واسحاق لك شرنگا چې الله کریم مکمل نعمتونه ورعطا کړی وو مکمل احسان باندې کړه او چا باندې على ابويك پتا اباو اجداد باندې او بلار پتان باندې دا یعقوب علیہ السلام فرمایي خپل بچتا اے ما بچا پتا با الله کریم نعمتونه مکمل کی خپل احسانات با تر باندې مکمل کی او دی یعقوب علیہ السلام په کور ور باندې الله کریم خپل دنیا نعمتونه او آخرت نعمتونه په باندې مکمل کی کما اتمها لکه څنګه چې الله کریم مکمل احسانات مکمل نعمتونه اور الله کریم عطا کړو چاته علی ابویک تابلارو اباو اجداد من قبل دین مخشي ابراهيم و اسحاق ابراهيم عليه السلام باندې او په حضرت اسحاق عليه السلام باندې الله کریم مکمل نعمتونه ان ربك عليم حكيم بشك تاول رب عليم دا علم والا حكيم اور حكيم دا حکمت والا الله کریم سره علم دا او حکمت دا سره دو آیات مبارکه تفسیر او خلاصہ کتابوں بیان کړی دا دې څه مطلب دی وکذالک یجتبیک اور اسی طرح تیرا رب تمہیں منتخب فرمائے گا دیرا کہ اللہ کریم تا منتخب کی خپل جان تا بده خوش کی خپل جان تا بده چناو کی یا خپل جان پر یو خاص شای خوش کی خپل جان پر یو شای چناو دا اول چناو کی مفسرین فرمائے چې دې څه معنی ده فرمائے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام
حضرت یوسف علیہ السلام ته فرمایي چې اې د ما بچا څرنګه تا خوب ولیدای چې تا ته خوب چې 11 ستارو ستورو او لمر او مشکۍ سجده وکړله ته په سجدې سره دې رنګ به الله کریم تا ته عظمت او شرافت د خوب په وجه باندې تر عطا کړي تا ته به یو عظیم عظمت درکړي شرافت به درکړي او دا مقام به ډېر بلند کړي او تا رب چې کوم دا الله کریم تا ته نبوت تر عطا کړي تا نه به نبي جوړ کړي او تا ته به الله کریم بادشاہت تر عطا کړي فرمایي چې دغه آیت مبارک خلاصه دا ده خپل پلار ته فرمایي آیت ما بچیا تا به الله کریم بادشاہ جوړي د مصر بادشاہ او تا ته به الله کریم نبوت درکې تا به نبی جوړي وکذالک یجتبیک معنی دا ده او دې رنګ به الله کریم تا خپل ځان ته منتخب کی خپل ځان ته به خوش کی چې تا به الله کریم نبوت راځي او تا به الله کریم د مصر بادشاہ جوړي مخته فرمایي چې بعض مفسرین دا فرمایي چې وکذالک یجتبیک اجتبا یجتبی دا د عربي لغت په ګرامر دي صيغه دي فرمایي چې اجتبا د معنی څه ده کتاب الله کریم خپل ځان لپاره منتخب کی خپل ځان لپاره د چناو کی خوش بدی د څه مقصد ده د دې نه نور زیات اسانه چې په دې باندې عوام نور زیات پوي سي فرمایي چې دې مقصد دا ده چې الله کریم کوم خپل خاص بندا خپل ځان پر خوش کی خپل ځان پر منتخب کی نو به الله پاک خپل فیض ربانی فیوز برکات خدایی داور عطا کی فیض ربانی وی اللہ خپل خدایی فیوز برکات چکمدا اگا بخپل خاص بندت اور کی خاص کرامتنا خاص علمنا خاص شرافتنا اور عطا کی فرمائے جدی مقصد دا جناب اللہ خپل جان تا منتخب کی خپل جان تا بد خوش کی ارتاطب اللہ کریم فیض ربانی در کی دیر عظمتنا با در کی دیر کرامتنا با در کی فرمائی او دا مرتبہ دائی انبیاء دا مرتبہ دا کہ انبیاء دا اللہ کریم خپل فیض ربانی خپل فیض خدایی فیوز برکات کرامتنا د خدایی فضیلتنا د خدایی او الله کریم خپل انبیاء تا ورتا دغه انبیاء الله پاک جان پر خوش کړی دا پاک خلق دا پاک هستی الله کریم خپل جان پر خوش کړی دی فرمایي چې دغه آیت مبارک دا معنی ده وکذالک یجتبیک ربک او دیر با تاول رب تاخل جان تا منتخب کی یعقوب علیہ السلام کو فرمائی یعنی مطلب دادا شاید ما بشا تاقب اللہ کریم خپل فیض ربانی دا بکر عطا کی خپل فیوز برکات ربانی دی خدایی دا بکر عطا کی او بادشاہت با اللہ کریم تر عطا کی تابا نبی جوڑ کی او تابا دی مصر بادشاہ جوڑ کی فرمائے دا دی انبیاء و مرتبہ داش اللہ پاک خپل جان تا چوک خوش کی منتخب کی بیا فیض ربانی ورکی دا دی انبیاء مقام دا فیض ربانی انبیاء و نما سوا پر چاہتا نمی لو ہاں فرمائی چھے چوک انبیاء سر تعلق ساتی انبیاء سر عقیدت ساتی
انبیاء سره مینا محبت ساتي د انبیاء په طریقې باندې دي انبیاء په سنت باندې عمل کوي مفسرین فرمایي چې انبیاء په وسیله باندې الله کریم بیا هغه مقربین هغه ویل کېږي چې انبیاء سره هغه تعلق زیات عقیدت زیات مینا محبت سره زیات او انبیاء په سنت باندې عمل کوي نو فرمایي چې انبیاء په وسیله سره به الله پاک دغه فیض ربانی دا فیوز برکات خدایی چې کوم دا هغه خلق ته ورته کی چې انبیاء مقربین انبیاء سره محبت ساتي د انبیاء په نقش قدم باندې رواني او د انبیاء په سنت باندې عمل کوي د انبیاء په وسیله باندې الله پاک او خپل خاص بندگانو ته نیک خلق ته صالحین ته شهدا ته شهیدانو ته الله پاک هغه خپل فیض ربانی ورته اسه هو الله کریم نو ورته خو د انبیاء په وسیله سره هغه انبیاء سره تعلقي انبیاء سره عقیدت محبت دغه په وسیله سره الله پاک او نیک خلق ته او صالحین ته متقین ته شهیدان ته هغه مقام او مرتبه ورکی هغه خپل فیض ربانی ورکی چې کوم فیض ربانی الله پاک خپل انبیاء ته ورکی دغه په وسیله سره نیک خلق ته ورکی